Assalamualaikum dear students, you are welcome to Advanced Network third number lecture, description of OSI model layers. Teacher Mr. Nur Muhammad Himmat. تاسو ته یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. تاسو د Advanced Network third number lectures ته یو ځل بیا ښه راغلاست. لکه څنګه چې موږ تېره ورځ په د OSI model layers نه بلکې د OSI model just فقط layers موږ وښودل او OSI model هم تشریح کړ. د OSI model ISO هم تشریح کړ چې ISO څه شی ده، OSI model څه شی دی او چا جوړ کړی دی، په کوم کال کې جوړ شوی دی او کوم لیر لري او د لیر دپاره کومه لنډه یوه فارموله یوه جمله ما تاسو ته په غالبا په سیکنډ نمبر ویډیو کې تاسو ته ما کړې ده تر څو تاسو هم دغه OSI model هغه لیر چې زده کوئ همدغې ویډیو دغې جملې څخه په اسانۍ سره په ترتیب سره تاسو زده کړئ. نه دا چې تاسو ترتیب پکې برابر نه وي، مراعات نه وي، تاسو هم هغه زده کړي بیا هغه د کفایت نه کوي. دې دپاره چې تاسو د OSI model layers سټیپ بای سټیپ په یاد ولرئ. تاسو باید همغه جمله چې all people seem to need data processing، تاسو همدغه جمله باید په یاد وي. تاسو همدغه جملې لومړنی کوم توری چې دی الفابet چې دی هغه راغلی، همغه الفابet نه تاسو همغه لیز جوړوئ. لکه څنګه چې موږ جوړوو چې all people seem to need data processing, application, presentation, session, transport network, data link layers, and last one physical layer. نن به موږ د OSI model د لیر څخه لومړنی لیر او لومړنی تر ټولو وروستنی لیر چې هغه اپلیکیشن لیر دی، په اپلیکیشن لیر باندې بحث کوو. خو مخکې لکه څنګه چې موږ وایو چې ISO ده یو OSI دی. ISO International Standardization for Organization. This is a standard. This is organ. This is not a protocol. دغه پروتوکول نه دی، دا یوه اداره ده، یوه سټنډرډ ده چې د دې سټنډرډ په بنیاد باندې OSI model جوړ کړی شوی دی. OSI model تقریبا په 1982 1984 1980 دا شانتې مختلف کالونه دي چې په کتابونو کې لیکل شوي دي چې دغه ماډل رامنځته شوی دی. خو موږ وایو چې د OSI model is a layer framework to the design of network system that allow communication between all types of computer system. د OSI model د دې لپاره د layer دغه framework د چوکاټ د لپاره جوړ شوی دی، ډیزاین شوی دی ترڅو په یو نیټورک باندې چې کله different type of communication device communication کوي، لکه د مختلفو کمپیانو راوټر شو، سویچونه شول، موبایل شول، راوټر شول، فایروال شول او همدارنګه مختلف قسمه ډیوایس شول چې دا به د ډیفرنټ کمپنیانو وو تر څو چې دوی به کمیونیکیشن کولو، هغه کمیونیکیشن پکې به مشکل وو. نو دغه هغه کمیونیکیشن پرابلمز د دې OSI model په بنیاد باندې رافع شول. کله چې OSI model مارکیټ ته راغی، OSI model جوړ شو، دا د یو سټنډرډ معیار پر حیث وپېژندل شول. نو ټول هغه اکوپمنټ تجهیزات چې کومې کمپنیانو به کومې د شرکتونو ادارې به استعمال کړي وو، نو د دې لپاره چې هغه اکوپمنټ چینج کړي، د یوې کمپنۍ اکوپمنټ ولګوي او همغه ستونزه رفع شوه. د دې د رفع کولو لپاره OSI model همغه فریم ورک، همغه لیرز رامنځته شول. It consists of 7 separated but related layers, each of which defines a part of the process of moving information across the network. دا کې تقریبا لکه څنګه چې ما درته ویل چې په OSI model کې 7 جدا جدا لیر موجود دي، خو هر لیر د یو د بل سره ریلیټډ دی. اټس ناٹ ریلیټډ. دغه موږ که ووایو چې ریلیټډ که نه وي نو بیا کمیونیکیشن صورت نه نیسي. دا یو د بل سره ریلیټډ دي، نو موږ ان ریلیټډ نه ورته وایو. نو کله چې ځکه چې همدغه د نیټورک کوم چې پروسس په نیټورک باندې کیږي، هغه پروسس سټیپ بای سټیپ، هغه انفارمیشن چې کوم مووینګ کیږي په نیټورک باندې، هغه په نیټورک باندې همدغه لیرز، همدغه OSI models 7 لیر ډیفاین وي. راځو مخکې لکه څنګه چې موږ پوهیږو د OSI model لومړنی لیر هغه اپلیکیشن لیر دی، خو اپلیکیشن لیر نه مخکې موږ ISO باندې یو ځل بیا رونه اچوو. ISO is the organization or OSI is a model. ISO چې دا یو ارګان دی، ارګنایزیشن دی، سټنډرډ معیار په نړۍ کې پېژندل شوی دی. OSI چې دی هغه یو ماډل دی. اټس ناټ ا پروتوکول نه دی بلکې یو ماډل جوړ شوی دی. د دې ماډل په بنیاد باندې په نیټورک باندې کمیونیکیشن کیږي، په نیټورک باندې ډیټا مووینګ کیږي، په نیټورک باندې ډیټا شیرینګ کیږي او هغه ډیټا چې کله په نیټورک باندې شیر کیږي سټیپ بای سټیپ هغه کوم دی
OSI model 7 layered framework चौकाट जरूर कर दे पंबो चौकाट की data move कीगी तो OSI model is a layered framework for the design of network system that allows communication between all type of computer system دلته کچیر من all type computer system کې دا کلمه لکه څنګه چې کتابونو کې لیکل شوی دا موږ دا کلمه مختلف هارډویر ته استعمالولای شو مختلف کمیونیکیشن هارډویر ته استعمالولای شو راوټر ته استعمالولای شو چې د ډیفرنٹ کمپنیانو راوټر وي او لکه څنګه چې د سیسکو راوټر دی جونیفر کمپنیانو راوټر دی همدارنګه سویچونه دي فایروال دي راوټر دي او وغیرہ نور مختلف کمپنیانو کمپیوټر سیستم دي دا کلمه ټول ته استعمالولای شو ترڅو دا سیو فریم ورک ډیزاین کړی دی ترڅو په نتورک سیستم باندې کمیونیکیشن ته دوی په مابین کې اجازه ورکړي اټ consists of 7 separated but related layers د کې و جدا جدا لیر موجود دي چې په یو د بل سره ارتباط لري each of which defines a part of the process of moving information across the network دا هر یو سټیپی دغه ډیفاین کوي ترڅو په نتورک باندې انفارمیشن معلومات ته د مووینګ او ترانسفر یو حالات ورکړي نو راځو مخکې اول موږ د اپلیکیشن د OSI ماډل لومړنی لیر او تر ټولو وروستنی لیر لومړنی لیر ځکه دی چې کله چې موږ غواړو چې اپلیکیشن لیر ته لومړنی ووایو هغه د دې په خاطر چې موږ دغه لیر دی چې موږ یو یوزر لومړی د همدغې لیر هغه سافټویر سره مخامخ کیږي فیس ټو فیس کیږي ترڅو زموږ ډیټا زموږ انفارمیشن په نتورک باندې شیر کړي هغه یوزر په نتورک باندې بالمقابل ډیټا ته اکسس ولري هغه اپلیکیشن کوم اپلیکیشن دی چې باید یوزر په نتورک باندې شیر کړي نو ځکه موږ ورته لومړنی ویلی شو او وروستنی ځکه ورته ویلی شو دې ته 7 نمبر اساین شوی دی بلکې فرست نمبر نه دی اساین شوی او وروستنی ځکه ورته وایي چې کله چې موږ یوزر اوله انپوټ وکړي انټري وکړي او غواړي چې نتورک باندې اکسس معلومات ته ولري تر ټولو هغه چې انپوټ یې ورکړی دی هماغه آوټپوټ باید هم په همدغه اپلیکیشن کې موږ ته راکړي نو ځکه موږ ورته وروستنی هم وایو فرض زه مثال ورکوم راغلم ما دلته یو کروم ګوګل کروم دا زما سره یو اپلیکیشن دی یو سافټویر دی خو البته موږ سره سافټویر په جنرال کې یو اپلیکیشن سافټویر دی بل سیستم سافټویر دی خو په نتورک سایډ کې موږ هم ټو ټایپ اف سافټویر لرو چې هغه هم یو نتورک سافټویر دی بل نتورک سافټویر دی بل سیستم سافټویر دی نتورک سافټویر کې موږ سره همدغه لکه تاسو چې وینئ چې ما خلاص کړی دی ګوګل کروم دی فایرفاکس دی موزیلا فایرفاکس دی ایکسپلورر دی وغیرہ نور سافټویرز دي چې تاسو هغه په نتورک باندې تاسو ډیټا شیر کوي تاسو په نتورک باندې اویلیبل کوي تاسو ته نتورک اکسس کوي که چېرته اوس زموږ سره همدا ګوګل سافټویر اپلیکیشن نه وي موږ په نتورک باندې اویلیبل کېدلی شو موږ په نتورک باندې ډیټا اکسس کولی شو هېڅ کله نه امکان نه لري دې لپاره چې موږ اوس همدغه سافټویر دغه اپلیکیشن دی چې په دې اپلیکیشن کې بیا ډیفرنٹ پروټوکولز استعمالېږي تر څو د ډیفرنٹ پروټوکول په ذریعه باندې زموږ ډیټا ټرانسفر شي زموږ ډیټا ریسیوینګ شي نو فرضاً که موږ وویل چې په دې اپلیکیشن لیر کې موږ یو پروټوکول استعمالوو چې HTTP او HTTPS یا FTP کوم چې تاسو فایل ټرانسفر پروټوکول تاسو په راتلونکي کې ووایئ فرضاً زه ورکړم چې HTTP او HTTP www.google.com ما دا یو ادرس ولګولو اوس ګوره ډایرکټ ما ته ګوګل خلاص هم شو دا HTTP اټس ا پروټوکول دا یو پروټوکول دی تر څو د HTTP پروټوکول په ذریعه باندې موږ ګوګل اکسس کوو HTTP پروټوکول هغه پروټوکول دی چې د دې پروټوکول په ذریعه باندې موږ یو ویب سایټ ته اکسس کولی شو که چېرته HTTP پروټوکولز نه وي نو موږ انفارچونیټلی بیا ویب سایټ ته موږ اکسس نه شو کولی زموږ ویب سایټ به بیا نه کولاویږي نو که چېرته اوس ګورئ موږ لومړنی دلته چې کومه انټري کوو هغه لومړنی انټري زموږ چې دا چې زه ورته وایم چې اپلیکیشن لیر زموږ تر ټولو فرست لیر دی او تر ټولو زموږ لاست لیر هم دی لکه څنګه چې اوس ما دلته انټري وکړله چې www.ftp.com
پر زما FTP سرور ته ز اکسسینګ کوم چې FTP سرور ته ز اکسسینګ کوم نو لومړنۍ ز په اپلیکیشن کې موجود یم او لومړنۍ زما سره هغه لیر دی چې یوزر ته انټرفیس ورکوي یوزر په نتورک باندې اکسس یوزر په نتورک باندې اویلیبل کوي یوزر په یو نتورک باندې ډیټا اکسس کولای شي هغه زما سره لومړنۍ لیر دی چې اپلیکیشن دی چې هغه ته موږ وایو نتورک اپلیکیشن هغه اپلیکیشن ما دغه براوزر خلاص کړی دی په کې ما ولیکل چې www.ftp.com FTP ته زما اکسسینګ وکړه هغه اکسسینګ چې همدغه اپلیکیشن ما ته کوي چې زمونږ FTP ترلاسه کو زمونږ FTP نه ډیټا ترلاسه کو او بیا انټر کوم چې کله به انټر کړه همدغه سیشن دی همدغه رابطه ډیسټریبیوټ کیږي پاشل کیږي دغه د مختلفو ډومینونو نه تیریږي همدغه پروسه تر څو FTP سرور ته زمونږ پروسس زمونږ کنیکشن ځان ورسوي او واپس چې کله موږ ته جواب انپوټ راکوي هغه انپوټ خو ګوره اول خو زمونږ سره انپوټ شو موږ ډیټا انټری وکړله کله چې دا اوس زمونږ دغه ډیټا زمونږ دغه ریکویسټ به ځي دا په دغه ټولو لیر نه به تیریږي اپلیکیشن پریزنټیشن شیزن نیټورک ټرانسپورټ نیټورک او ډیټا لینک او لاست ون فزیکل اې خواته چې کله انکپسولیشن پروسس به سرته رسیږي دا چې انکپسولیشن پروسس څه شی دی پراتلونکي به هم وایو خو بیا هم باید تاسو مخکې هم دغه کلمې سره آشنا اوسئ نو دلته اوس چې انټر بټن پریس کوم موږ ته هماغه FTP چې چېرته پروت وي په نړۍ په کوم کونج کې زموږ سره FTP سرور وي زموږ هغه پروسس به هغه FTP سرور ته ځي او دلته ما ته آوټپوټ راکوي خو کله چې آوټپوټ راکړه ګوره انپوټ تر ټولو فرست انپوټ وشو او تر ټولو لاست به فرست انپوټ وشو تر ټولو لاست به آوټپوټ موږ ته راکوي نو ځکه موږ ورته چې اپلیکیشن لري زموږ تر ټولو فرست او تر ټولو لاست لیر دی دا چې زما سره انټرنیټ کنیکشن لږ سلو دی او ضعیفه دی ځکه زموږ سره FTP راخلاص نشو ولې که تاسو ګوګل وګورئ تاسو یاهو وګورئ تاسو یوټیوب وګورئ تاسو مختلف چینلونه وګورئ تاسو دلته په اپلیکیشن نیټورک سافټویر کې تاسو هغه ادرس لګوئ او تاسو ته بالکل اوپن کیږي نو ځکه زموږ سره د اپلیکیشن لیر د یوزر اور هیومن سافټویر انیبل ټو اکسس د نیټورک اپلیکیشن سافټویر دا هغه سافټویر دی چې عمومي یوزر ته انسانان ته د دې سافټویر یوزر انسانان د سافټویر په ذریعہ باندې کولی شي ترڅو نیټورک اکسس کړي ترڅو په نیټورک باندې خپل ځان اویلیبل کړي ترڅو په نیټورک باندې ډیټا شیر کړي ترڅو په نیټورک باندې ډیټا اکسس کړي شي اټ پرووایډ د یوزر انټرفیس ځکه چې دا د یوزر لپاره یو انټرفیس دی ګوره که زه اوس زما سره دا اپلیکیشن نه وای نو ماته به انټرفیس آیا ماته څنګه برابرولای شو چې انټرفیس موږ ته برابر شوی وي خو همدغه نیټورک اپلیکیشن دی چې موږ ته یوزر انټرفیس برابر کوم په کې انټری وکړله او انټری زموږ لاړه او واپس موږ ته انفو آوټپوټ راکړه نو ځکه موږ وایو چې یوزر انټرفیس هم موږ ته دغه پرووایډ کوي and its support for services such as electronic mail کچیرته ګوري زموږ سره همدغه اپلیکیشن سافټویر نه وي دغه زموږ سره نیټورک اپلیکیشن سافټویر نه وي موږ غواړو چې ایمیل وکړو موږ غواړو چې ایمیل ترانسفر کو ایمیل ریسیوینګ کو لکه څنګه چې دلته زما سره شاید زما ایمیل ادرس دلته خلاص هم وي ګوره په دې باندې زه کلیکینګ کوم زموږ ایمیل ادرس نو هغه زه کوم ټول چې ایمیلینګ الکترونیک میل الکترونیک خطونه خدمات دي هغه ټول خدمات ګوره همدلته د اپلیکیشن ذریعہ باندې موږ سره کېږي زموږ یوزر ته انټرفیس هم برابر یوزر اکسس هم کولی شي یوزر په نیټورک باندې هم اویلیبل کېدلی شي دوم چې زموږ سره ریموټ فایل اکسس ټرانسفر شیر ډیټابیس منیجمنټ اینډ سو آن زه نو د دې سافټویر په تر باندې د دې اپلیکیشن لیر په تر باندې موږ هغه فایلونه چې ریموټلی ویل لري وي هغې ته موږ باید اکسس هم کړلی شو هغه فایلونه موږ ټرانسفر کړلی شو شیر ډیټابیس منیجمنټ سو آن اکثره شرکتونه اکثره فانتونونه اکثره د اتحادیې دوی په خپل ذات کې یو ډیټابیس لري هغه ډیټابیس کې په خپل نیټورک باندې شیر کړی وي ترڅو ټول یوزر هغه په ډیټابیس کې کار وکړي ورځنی کوم کارونه وکړي هغه په ډیټابیس کې انټری باید ذخیره شي او هغه بیا وروسته د یو خاص منیجر په ذریعہ باندې کتل کېږي کنټرولېږي لاست یو ساده مثال زه تاسو ته د فامیر پوهنتون همدغه ویب سایټ ښیم تاسو د آنلاین زده کړو دپاره تاسو ته عیار کړی دی برابر کړی دی تاسو همدغه ویب سایټ په حقیقت کې دا هم زموږ یو ډیټابیس دی ولې ځکه چې ټول هغه معلومات چې استادان ټولې ویډیوګانې ټولې آډیو فایلونه ټول اپلیکیشن
سافټویر فورپینټ فایلونه په هغه سایټ کې اچوي سایټ کې سٹور کیږي سایټ د یو خاص ډایرکټر لخوا نظارت کیږي چې پرځن چا اپډیټ کړی دی چا ډیلیشن کړی دی چا په دې کې ډیټا غورځولې ده او اساینمنت چا غورځولې دي سټوډنټس سکوي اساینمنت پرځن اجرا کړی دي نه اجرا کړی اپلوډ کړی دي نه اپلوډ کړی دا ټول په یو خاص ویب سرور کې سٹور کیږي دا سټوریج په حقیقت کې هم دغه یو ډیټابیس دی موږ دا نه وایو د معلوماتو لکه څنګه چې تاسو په ورځني ژوند کې وایو ډیټابیس او موږ په وی بي کې ډیټابیس جوړوو موږ په اسکل سرور پلس وی بي کې ډیټابیس جوړوو په اوریکل کې جوړوو نه ان سټوریج چې معلومات سٹور کیږي دا په حقیقت کې ډیټابیس دی خو موږ وایو بیا هم ډیټابیس د معلوماتو منظمه مجموعه چې معلومات سټوري پیدا کوي یو یوزر په اسانۍ سره ډیلیشن اپډیشن او همدارنګه ایډیشن وکولای شي د موږ ډیټابیس وایو دویم زموږ سره اپلیکیشن لیر responsibility for providing services to the user اپلیکیشن لیر تر ټولو اساس او بنسټ تر ټولو هغه د مسؤلیت چې د اپلیکیشن لیر کې هغه کم لیر دی نیټورک ورچوال ټرمینل اول دغه د چې د responsibility چې د هغه نیټورک ورچوال ټرمینل دی نیټورک ورچوال ټرمینل نه هدف دا دی چې ته موږ راشو ګوګل خلاصو ګوره موږ سره دغه ایمیل ادرس ته ماته چا ایمیل را لګلای دی دغه چې ماته چا دغه ایمیل را لګلی دی او یا زه چې چاته ایمیل لیږم زه د دوی سره ورچوال ډول سره یو خیالي رابطه جوړوم یو ورچوال ډول ټرمینل فزیکل ټرمینل نشته بلکې زموږ سره رابطه جوړیږي د دغه اپلیکیشن سافټویر په تر باندې د نیټورک سافټویر په تر باندې چې زموږ بل مقابل یوزر موږ زموږ سره کمیونیکیشن کو زموږ او دغه ترمنځ یو ورچوال خیالي رابطه جوړیږي نو ځکه موږ ورته وایو چې هغه څه شي کوي یو ریسپانسیبিলিټي دا دی چې نیټورک ورچوال ټرمینل ا نیټورک ورچوال ټرمینل is a software version of physical terminal and it's allow a user to log in onto a remote host دا یو داسې ټرمینل دی چې فزیکل وجود نه لري بلکې دا یو لاجیکل خیالي وجود لري ترڅو یو یوزر ریموټلی یو هوست ته لاګین شي فرضاً موږ وایو د وی پی ان سرور ورچوال پرایویټ نیټورک نه هدف دا دی چې وی پی ان سرور چې کوم موږ په انوایرنمنت کې یو اداره کې یو یونیورسيټي کې موږ جوړو هغه د خاطر چې ډیر معلومات سکیور وي ځکه په کې مختلف پوینټ پروتوکولز دي پوینټ لیئر 2 پوینټ پروتوکولز دي مختلف پروتوکولز په کې استعمالېږي ترڅو د سینډر او ریسیور ترمنځ باندې د ډیټا د ترانسفر ریسیوینګ په مابینځ کې یو تونل جوړ کړي ترڅو معلومات ډیر سکیور وي نو که چېرته اوس موږ غواړو چې یو ریموټلی یو یوزر لاګین شي اوس زه غواړم چې زما کنیکشن د فامیر پانتون سره دی او زه دلته هوم کور کې ناست یم او زه غواړم چې خپل کمپیوټر ته د فامیر پانتون کې چې کوم کمپیوټر ته ته لاسرسی ولرم ترڅو عمل ته لاګین شم خو دا لاګین کېدل به زموږ سره څه شي دا لاګین کېدل زموږ سره اپلیکیشن سافټویر باید موجود وي نیټورک سافټویر باید موجود وي زموږ سره باید انټرنیټ موجود وي ترڅو زما د کمپیوټر او فامیر پانتون کې کوم کمپیوټر دی د هغې تر مابین همغه میډیا په ذریعه باندې چې نیټورک دی انټرنیټ په ذریعه باندې زموږ کنیکشن یو ورچوال ټرمینل اړیکه جوړه شي ترڅو زه هماغه سیسټم ته لاګین شم البته دلته بیا مختلف پروتوکولز په ذریعه باندې زموږ د لاګین کېدل لکه څنګه چې ما وی پی ان پروتوکول زیات کړ بل فایل ټرانسفر د دې اپلیکیشن په ذریعه باندې موږ فایل ټرانسفر کولای شو لکه څنګه ما د ایمیل خبره درته وکړه اکسس کولای شو ان منیج کولای هم شو دیس اپلیکیشن allows user to access file in remote host او یوزر ته دغه اختیار هم ورکولی شي ترڅو د لرې کمپیوټر نه یو فایل اکسس کړي او فایل ورته شیر کړي ترڅو په دې کې چینجز راولي هغه ډیټا ریډ کړي هغه معلومات ترلاسه کړي هغه یوزر چې هغه ریموټلی دی هغه لوکل دی هغه فایل نیټورک باندې دی ترڅو هغه ټول معلومات مینیج کړي هغه فایل کنټرول کړي په هم که په لوکل ډول کې هم که په واړ ایریا نیټورک باندې وي میل سروسز اکثر اوس ګوره موږ سرور لرو مختلف سره ایکسچینج سرور دی چې موږ ایکسچینج سرور هغه سرور دی چې موږ په هغې باندې ایمیل لیږلی شو او مختلف یوزر تر خپل کنټرول لاندې لرلی شو چې هره اداره یو ایکسچینج سرور لري ترڅو د خپل یوزر
لپاره ایمیلونه ترانسفر کی هغه ایمیلونه د یو منیجر ډایرکټر په ذریعہ باندې کنټرول کړل شي منیج کړل شي او یوزر ته مختلف پالیسی پیغه باندې ولګول شي مختلف نو میل سرویسز هم دلته کوس کتا سو ګوري دا هم زما سره ګوګل کروم دی او سافټویر دی دا ټول ایمیلونه چې ما ته راغلي دي ما ته راځي او ایمیلونه زه دوی ته خلکو ته لګم دغه میل سرویسز هم دا چرته پرووایډ کیږي دا په اپلیکیشن پلیئر کې پرووایډ کیږي اپلیکیشن دی د ریسپانسیبিলিټي دی وظیفه ده provide key. This application provides the basis for email forwarding and storage. دا دې ورتیا هم لري ترڅو یو ایمیل فارورډ کی یو ایمیل سٹور کی یو ایمیل ریټریو کی یو ایمیل سند کی دا هم دې مسؤلیت ته د ریسپانسیبিলিټي ده. دویم چې د ریسپانسیبিলিټي ډایرکټري سرویسز دی ډایرکټري سرویسز نه دلته مختلف فایلونه مراد کېدل شي فرضاً موږ سره مختلف ایمیلونه دي مختلف فایلونه دي مختلف ډیټا ده د هر یو میل ته د هر یو فایل ته موږ یو ډایرکټري ویلی شو. This application provides a distributed database source and access for global information about various objects and services. کله چې زموږ سره یو دغه اپلیکیشن دغه وړتیا هم لري دا ریسپانسیبিলিټي هم لري چې چېرته زموږ سره یو ډیټابیس مینجمنټ سیستم یا هغه په نټورک باندې شیر وي هغه سرچینې ته چې موږ هغه ډیټابیس ته چې موږ اکسس کولی شو هغه په نړیواله سطحه وي هغه په محلي سطحه وي تر څو هغه یو ډیټابیس نه موږ یو آبجیکټ اکسس کوو هغې ته موږ یو ډیټا انټري وکړو په هغې کې موږ اپډیشن وکړو هغې کې موږ ډیلیشن وکړو نو دا د دې اپلیکیشن ریسپانسیبিলিټي دی د دې مسؤلیت دی چې دا هم باید موږ ته پرووایډ کړي. او په اپلیکیشن لیئر کې جست دلته ما ډېر محدود لیمټ پروتوکولز راخستي په اپلیکیشن لیئر کې ډېر زیات پروتوکولز کار کوي لکه موږ وایي SMTP سمپل میل ټرانسفر پروتوکول اټس یوز ټو سینډ میل SMTP پروتوکول هغه پروتوکول دی چې د ایمیل د ټرانسفر لپاره استعمالیږي FTP پروتوکولز دی چې موږ د فایل د ټرانسفر لپاره استعمالیږي که چېرته په وتوانېدو زه به تاسو ته FTP سرور پراکټیکل هم کنفیګر کوم هم په سیسکو سایټ کې هم په مایکروسافټ سایټ کې. DNS پروتوکول دی چې ډومین نیم سرویسز کوم چې نیم IP ته چینج کوي IP نوم ته چینج کوي دا څنګه چینج کوي موږ شاید زه تاسو ته په دې کې هم پراکټیکل یو کلاس وکړم. DHCP ډاینامیک هوسټ کنفیګریشن پروتوکول دی چې په ډاینامیک ډول سره ټول کلاینټ کمپیوټر د سرور له سایډه اټومیټیک ډول IP اساین کیږي دا چې څنګه اساین کیږي او انشاءالله د دې هم تاسو ته وعده کوم چې پراکټیکل کلاس به تاسو ته د پامیر په لیب کې کوم. او ټلنیټ پروتوکول د ټلنیټ پروتوکول هم زه تاسو ته پراکټیکل کولی شم دغه ټول زموږ سره دغه لوازم دغه توانمندي موږ سره شته. یوز ټو کنیکټ ریموټ ډیوایس چې د ټلنیټ پروتوکول د لپاره استعمالیږي چې کله موږ یو ډیوایس ډېر په لرې ساحه وي کابل کې وي په جلال آباد کې همدارنګه په انډین کې په امریکن کې نو موږ غواړو چې موږ ډیوایس ته لاګین شو نو دې د لاګین کولو دپاره باید موږ کوم پروتوکول څخه استفاده وکړو ټلنیټ دی. HTTP is used to browse web page لکه مخکې ما هم درته یادونه کړې چې HTTP پروتوکول هغه پروتوکول دی چې کله موږ یو ویب سایټ غواړو چې اکسس کړو او ویب سایټ وداوټ HTTP پروتوکول موږ نشو کولی چې اکسس کړو. FTP پروتوکول دی فایل ټرانسفر پروتوکول دی موږ غواړو چې همدغه FTP پروتوکول په ذریعه باندې مختلف کتابونه د نړۍ ګوډ سرور نه موږ اکسس کړو. SNMP سمپل نیټورک منیجمنټ پروتوکول دی دا هغه پروتوکول دی چې زموږ په نیټورک کله چې موږ غواړو د دوه ډیوایس سره کنیکشن ولرو کنیکشن چې د دې لپاره چې کنیکشن قطع نشي کنیکشن باید برقرار وساتي هغه نیټورک کینګ ډیوایس کوم چې په نیټورک باندې دوی کنیکشن اویلیبل دی هغه کنیکشن باید زموږ لپاره ډېر باید په کنټرول کې وي او ډېر باید منیج وي. بل چې د FOF3 پوسټ آفیس و پروتوکول ورژن 3 دا هغه پروتوکول دی چې موږ سره په ایکسچینج سرور کې استعمالیږي کله چې موږ یو ایمیل لیږو زموږ سره دلته 2 ټایپ اف پروتوکولز وی یوزډ یو FOF3 دی بل IMAP دی انټرنیټ منیجمنټ پروتوکول ورژن 4 IMAP چې کوم ورته وایو. FOF3 ما دلته لیکلی IMAP ورژن 4 ما نه ده لیکلی خو نن سبا په ټولو اداراتو کې چې ایکسچینج سرور دوی استعمالوي دوی یو دومین نیم اخلي او دومین نیم چې کله دوی کنفیګر کوي دوی نن سبا FOF3 پروتوکولز نه غواړي چې هغه کنفیګر کړي ولې دوی نن سبا IMAP پروتوکول غواړي. FOF3 چې دی ډېر زیات محدودیتونه لري په دې کې ډېر زیات کارونه نشي کېدلی لکه څنګه چې IMAP 4 چې د IMAP انټرنیټ منیجمنټ پروتوکولز
ورژن 4 چې د هغه ډیر زیات انټيليجنت پروتوکول دی په دې کې ډیر زیات کارونه کیږي نو زه تاسو ته زموږ یو ټاپک هم د IMAF او POP3 پروتوکول دی چې هغه به هم ډیسکس کوو په ډیپ لیول سره خو دلته صرف جست فقط د اپلیکیشن لیر پروتوکولز کې یادونه راغله ده او دې نه علاوه موږ سره په اپلیکیشن لیر کې بیخي زیات پروتوکولز لرو چې ما یادونه نه ده کړې او ان شاء الله په راتلونکي درس کې چې کله موږ بیا کچېرته زده کړې پریکټیکل حضوري هم شولې موږ ته دې کې تاسو ته زموږ هم ډیسکس کوم له تاسو توجه څخه ډیره مننه خو دوی چې تاسو ډیر څه ورنه زده کړئ